اذکار ډیر زیات دي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر استغفر الله لا اله الا الله، ډیر اذکار دي. خو نن ورونو درته یو داسې ذکر متعلق خبره کوم چې موږ هغه هر چاله ورځي، هغه هر چاله هغه ذکر ورځي، خو د هغې د عظمت، د هغې د مقام او د هغې د مرتبې نه موږ نه یو خبر، او چې هغې کې څومره کمالات دي هغې ذکر کې. نو زه په د الله په ذات باندې قسم وخورم د احادیثو د دې فضیلت د لاندې نو دومره نورو اذکارو کې دومره لوی تاثیر، دومره لوی مقام، دومره لویه مرتبه نشته څومره چې دې ذکر کې دي. او ستا د زندګۍ چې څومره مشکلات، ستا د زندګۍ چې څومره ضرورتونه، ستا د زندګۍ چې څه حاجتونه دي، د احادیثو د ذخیرې د لاندې والله العظیم چې د قصور ټکي ستا ټوله زندګي بدلی. ته چې د الله نه څه غواړې هغه به کېږي، او چې کوم ناممکنه کارونه دي الله به راله د دې په ذریعه کوي. ځکه زه به تا ته د هغې ذکر د هر یو څیز سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکي یو مثال پیش کوم، او مستند احادیثو کې دا خبره راغلې ده. نو موږ د هغې نه نه یو خبر، او هغه الله داسې یو څیز موږ له داسې یو کیمیا راکړې ده چې زه افسوس کوم چې ولې یا هر د مؤمن په زړه کې دی د دې ذکر دا زیاتوالی دی ولې نه وي، او هر انسان دی د روټۍ او د چای او د اوبو او د خوب نه زیات د دې اهتمام وکړي. هغه ذکر کم یو دی، هغه ماشوم له، لوی له، ښځې له، سړي له، هر چا له ورځي، او هغه ذکر څه دی؟ لا حول ولا قوة الا بالله. درې ټکي دي، درې ټکي، لا حول ولا قوة الا بالله. درې ټکي دي، درې ټکي، درې الفاظ دي، او والله العظیم چې د هغې کم تاثیر دی، د هغې کم مقام دی، کومه مرتبه ده. نو ما خو چې د احادیثو ذخیره وکته، ما چې دا کتابونه وکتل، ما یې خدایه پاکه دا څومره لوی مقام لري، څومره لویه مرتبه لري، او موږ د دې نه څومره په غفلت کې یو. الله زموږ د زندګۍ ټول مشکلات الله د دې په ذریعه حل کړي. ګوره یو خو مشکلات، حاجتونه، دا به موږ د الله نه غواړو. اوس د الله نه په څه ذریعه به غواړو؟ دنیا دارالاسباب دی، بغیر د سبب کار نه کیږي، دارالاسباب دی. هغه دارالاسباب موږ به اسباب اختیارو. نو د هغه اسبابو د اختیارولو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو زبردست ذکر ښولی دی، او هغه دی لا حول ولا قوة الا بالله. فضایل یې راته بیانوم، بیا راته معنام بیانوم، او بیا راته مقصد او مطلب هم بیانوم، او بیا راته یم چې دا به څنګه تاثیر لري، دا ټولې خبرې راته کوم. فضایلو کې دا واورئ د لا حول ولا قوة الا بالله فضایل واورئ. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې اے ابو هريره، تا ته یو داسې کلمه نه خیم، تاسو ته یو داسې ذکر نه خیم چې هغه ذکر د الله رب العالمین د عرش د خزانو نه ماته ملو شوی دی، د عرش د لاندې چې کومه خزانه ده د هغې نه ماته ملو شوی دی. وروڼو، یو قیمتي څیز چې کله ته حاصلې او تا ته حاصل شي، نو قیمتي څیز څوک په تاخ کې نیږدي، قیمتي څوک د کټ د لاندې نیږدي. چې تا ته هیره میلو شو، سره زر میلو شو، نو تاسو دا څومره ناست یې؟ سره زر چا د پخولي په انګیټۍ باندې نه دي ښې، بلکې سره زر دپاره یو ښکلی المارۍ، یو ښکلی شوپیس، یو ښکلی ډبې هغې کې کېږدي، او بیا یې سنبال کېږدي. د الله عرش ډېر لوی دی، نو د الله عرش سره به قیمتي شي کوم کې قیمتي شي. نو رسول الله مبارک ابو هريره ته وی چې دا د الله د عرش د خزانو نه ماته ملو شوي دغه څه شی دی؟ لا حول ولا قوة الا بالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ، دی فرمای وی موږ د خیبر د غزا نه را روان شو. چې د خیبر د غزا نه را روان شو، واپس مدینې منورې ته راتلو، نو چې صحابه به داسې ختل په یو ځای باندې، نو الله اکبر پتی زمي، او دا مسلم طریقه ده، یاد کړئ چې کله سړی اوچت خیږي نو الله اکبر به وي، په پاولو خیږي، په غر خیږي، په دغه شان په ډیرې خیږي نو الله اکبر. څه مطلب؟ کو ته ډیر اوچت ځې خو الله ډیر لوی دی، مطلب دا دی. او چې کله د ډیرې نه راکوزېږي نو سبحان الله، د اوچت شیز نه لاندې راځم، مقام ته تلم خو سبحان الله، خدایا زه خو د اوچت ځای نه لاندې رالم، خو ته خو د هر عیب نه پاکې، هر وخت اوچتې، سبحان الله دا وایي. نو صحابه خو داسې خلک وو چې هغوی هر وخت د الله رب العالمین ذکر به کو، نو تیز تیز لګیا وو، په تیزه تیزه لګیا وو، اجازه تیز تیز لګیا وو، د الله کا ذکر به تیز تیز کو.
نو ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله مبارک دا ټول ادرول چې کم تاسو ذکر کوي کنه دا په مزه مزه وایي ځکه الله نه کون دی او نه غیر موجود دی تاسو وري نو زم په مزه مزه لګیاو نو چې رسول الله مبارک ما ته وکي خو دا دې خبره ته ګوره نو ما لا حول ولا قوه الا بالله رسول الله مبارک راته چې دا تسبه ابو قیس عبد الله دا تسبه قیس عبد الله ابو موسی اشعری دې تخلصو د زوی موسی نومونو په دې باندې مسرور وي ابو موسی اشعری دا تسبه وي یا رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله ها وي دا ذکر ډیر کوا رسول الله مبارک ته دا ذکر ډیر کوا فانها کنز من کنوز الجنه دا د جنت د خزانونو لوی خزانه ده دا د جنت د خزانونو خزانه ده زمونږ د علماء کرام وي د جنت د خزانونو خزانه څنګه ده دا مقصد یې ډیر کولې وره ګوره نو دا سیس خلک ځان سره یو سیس چې سٹور کوي نو دا د دې لپاره چې دا به زما په کار راشي دا به یو وخت په سخت وخت کې زما په کار راشي رونو د قیامت ورځ ډیره زیاته سخته ده او داسې سخته ورځ ده چې یوم لا ينفع مال ولا بنون انسان لبا نه د مال څه فایده ورکوي او نه د اولاد بلکې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه هر سړی به تختی د خپل پلار نه د خپل مور نه د خپل زوی نه ولې لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی هر انسان به یو شی به سوچ کې کړي خدای چې ما سره به څه کېږي نو د قیامت پر انسان له هېڅ چیز هم څه شي نه فایده نه ورکوي خو رسول الله مبارک وی فإنها کنز من کنوز الجنه دا د جنت د خزانو نه خزانه ده خو ته په هر عمل کې پاتې راشي کنه نو دا لا حول ولا قوه به جنت ته داخلي دا لا حول ولا قوه به جنت ته داخلي د دې د برکت به الله جنت ته داخلي نو دویم نمبر نبی علیہ السلام ابو موسی شری ته وی چې واقع د دې ذکر زیات کوا ځکه دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ نو د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو نو ابراهیم علیه السلام ته رسول الله مبارک سلام وکړو او د سلام نه پسې ورته وی ابراهیم علیه السلام ورته وی څوک وي محمد ها وی ته خو زما بچي وی ښځه زما په امت ته سلام وایا ابراهیم علیه السلام په تاسو سلام را لېږلی دی او بیا ورته رسول الله مبارک وی چې د جنت ځمکه چټل میدان دی خو یو سړی وی چې زما جنت ته زیات غټ شي نو پکې د اونو اضافه وکړي چې څومره اونې پکې زیاتې وي د جنت په زیاتي رسول الله مبارک وی دا په څه ذریعه زیاتېږي قسم د ابراهیم علیه السلام ورته وی د اونې د کرلو دپاره د جنت لویه ذریعه ده چې لا حول ولا قوة الا بالله وایه نو دریم نمبر فضیلت یې دا دی او څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ابو هریره د هغه یو شاګرد دی مکحول رضی الله تعالی عنه هغه وی ما د ابو هریره نه واورېدل چې راته وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې لا حول ولا قوة الا بالله 70 من باب در چې څوک لا حول ولا قوة وی کنه نو دا بچ کېدل دي د او یو سختو تکلیفونو نه دی به د او یو سختو در په معنا د تکلیف هم دی در په معنا د نقصانات هم دی او در په معنا د افتون هم دی چې څوک لا حول ولا قوة الا بالله وی الله به د او یو تکلیفونو نه محفوظ کوي خو دا خبره ډېره ناشنا پدې ده چې ابو هریره ته رضی الله تعالی عنہ ورته وی په دې او یو تکلیفونو کې ادنا او د ټولو نه هغه کم تکلیف څه شي دی چې د هغې نه به الله بچ کوي هغه الفقر هغه غریبي ده دا پکې د ټولو نه ادنا دی نو چې اعلی به کوم یو وي ځکه فقیري داسې یو شی دی داسې یو شی چې رسول الله مبارک وی کاد الفقر ان یکون کفرا وی بعضې وخت دا غریبي ده وی دا به د کفر او د ایمان نه به د خلاص او دا حقیقت دی بعضې وخت غریبي سړی د ایمان نه خلاص کی او نبی علیه السلام به د غریبۍ نه پناه غوښته الله دې موږ او تاسو هم د تنګ دستۍ او د غریبۍ نه وساتي نو چې څوک دا وی نو د او یو افتونو نه به ساتي او ادنا افت پکې دا دی ادنا تکلیف پکې دا دی چې په ده به په زندګۍ کې چرته هم غریبي رالي شي نو رونو د جنت ذریعه هم شوه دنیایي فایده دا ده چې تا به د ټولو نقصاناتو نه بچ کوي او بیا رونو د ټولو نه لوی نقصان د انسان لپاره بیماری ده سختي بیماری راځي لکه موجوده وخت کې دا وګوره دا کورونا وایرس چې علاج یې نشته
خدا د مستند احادیث نه دا حدیث نقل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما ته ګوره لا حول ولا قوه دواء من 99 داء وی لا حول ولا قوه دا دوا دا دوا ده د څومره بیمارونه د یوینا د دوونه د دریونه د لسونه د شلونه د پنځوسونه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د لسو د شلو بیمارونه د یو کم سلو بیمارو دا علاج دی د یو کم سلو بیمارو ایسرها چې پاګې کې د ټولو نه ولوکي بیماری چې زمونږ استاسو په ذهن کې ډیره لویه بیماری ده خو دی ورته د ټولو نه ولوکي رسول الله مبارک وی هغه څه دی الهم هغه هم دی هم څه ته وایي یو حزن دی او یو هم دی حزن دی ته وایي چې یو سړي ته د اولاد تکلیف ورسېده د بچو تکلیف ورسېده د مال تکلیف ورسېده نقصان ورته وشو دی غمجن وي دی ته وایي حزن یو دی هم هغې غم ته وایو چې انسان ته خبر نه وي او دا زړه خفه وي چې موږ ورته پښتو کې ټینشن وایو ټینشن په انګلیش کې ټینشن ورته وایو او نن تاسو ګورئ ورونو اکثر خلک په ټینشن کې دي او ټینشن یې بیا دا بیچینی چې ورته وایي بی اطمینان بیچینا انګلیش کې ورته دی ټینشن وایي عربی کې ورته هم وایي د دې هم د وجې د دې بی اطمینانۍ د وجې د دې بیچینۍ د وجې نن خلک څومره مبتلا دي حتی تر دې پورې انسان ورسي چې خودکشي وکړي دا ټینشن کوي مال زیات وي اولاد زیات وي پیسې زیاتې وي بنگلې زیاتې وي دولتونه جیدادونه زیات وي او ټینشن اغېشتي خوبونه نه ورځي خوبونه زه بله ورځ یو ډاکټر نه تلم نوم یې نه علم چونکې ټول خلک یې پیژنې چې لاړم والا نو د هغه فیس و 2000 روپۍ او ما یې دې څومره مریضان ګوري نو 10 بجې کینی او ماښام 6 بجې پاسي وایي 50 مریضان ګوري 50 مریضان نو په ادنا حساب باندې څومره شي 1 لاک روپۍ شو 1 لاک او ما ته هغه چونکې هغه څوک چې ورسري دی هغه زما ډېر قریبي نږدې ملګری و ما ته وي یوازې دا نه د 10 کاروبارونه دقه شان د 1 لاک او د 2 لاک روپو زه نورم ما یې لکه دا خو ډېر خوش قسمته دی ما ته وی هغه صاحب یو خبره وره هغه صلی قاری صاحب ما ته وی چې زما د الله په ذات باندې قسمی چې زه په شواروس کې صرف 20 منټه یا یو کې تقوب کو بی اطمینانی مې ټینشن مې دی ما یې دومره مال نو مال خو د ټینشن ذریعہ نه ده ختمول ما چې څومره راځي ټینشن زیاتی جایداد چې څومره راځي ټینشنونه زیاتیږي بینک بیلنس چې څومره زیاتیږي ټینشنونه زیاتیږي نو رسول الله مبارک وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله د یو کم سلو بیمارو دا څه شی دی یو کم سلو بیمارو دا علاج دی د ټولو نه پکې وړه بیماری چې هغه ته رسول الله مبارک وړوي ده خو زمونږ په خولې خو ډېره زیاته ده هغه هم دی د هم نه به دی الله ساتي نو وروڼو دا دومره زبردسته کلمه ده چې زمونږ د دنیا او د آخرت هغه ټینشنونه پې الله رب العالمین او نور چې د څومره ضرورتونه دي الله به د هغه ضرورتونه هم برابروي څومره ضرورتونه خو دې د دنیاوي ضرورتونه دي او که اخروي ضرورتونه دي الله رب العالمین به برابروي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت عوف ابن مالک اصجعی رضی الله تعالی عنہ یې نوم دی او د ده یو زوی سالم نو دې سالم به د هغه یو څلور اوښان و هغه به یې داسې ځنګل ته بو به یې تلل او هغه به یې سرول او هغه د دوی د خوراک او د څښاک ذریعه وه نو یو ځل سالم بار ته اوښان وښکل دوی کې په کافران رالل او هغه سالم هم بوت او اوښان هم بوتله او قید کې کېده چې مالک ابن عوف اصجعی رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېده نو هغه هم ډېر زیات خفه شو ښځه هم ډېره زیاته خفه شوه چې خدایه بچي د کافرانو قید ته لاړل او وروڼو دا ګوره ډېر سخت امتحان دی د بچینو کېدل د بچي قید کېدل دا هغه چاته پته لګي چې په چا باندې راشي موږ ته خدا خلک راضي کنه داسې جالي دا میندې داسې دا پلاران جالي چې پته یې نه لګي او که پته یې لګي په قید او بند کې پراتی وي څومره پریشانی ده نو حضرت عوف ابن مالک اصجعی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو هم ډېر زیات خفه یم خو د مورې دا حال دی چې نه خوراک شته او نه څښاک شته بچی هم لاړه چې زموږ د مال څه ذریعه وه د خوراک څه ذریعه وه د څښاک څه ذریعه وه هغه هم رانه لاړه غربت هم راغی یا رسول الله بچی هم لاړه دا ګورې په مستندو روایاتو دا راغلی ده او که څوک وایي چې دا کوم ځای دا واقعه ده نو د قرآن شریف په سورة طلاق کې ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب د دې آیات د لاندې تفسیر قرطبي لا لیکلې ده
وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا دوه خبرې بیان کړې نو نبی علیه السلام ورته مالک ابن عوف اجزاعي د اهل بیت سره او ما سره خو دې وخت کې بس صرف دا کجوري دي نو په دې کجورو گزاره کوا او دا والا نور ما سره مال نشته چې تعالی مال درکړم خو زه یو داسې کلمه راته ښیم چې الله رب العالمین به دا بچیم واپس کی او الله رب العالمین به دا مالم واپس کی وی راته یا رسول الله وایا راته وی راته چې تیم ډیر زیات کثرت کوا او د خپل بیبي ته دی وای چې کثرت زیات کوا وی ماته وی چې دا څه ذکر دی یا رسول الله راته چې وای چې لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله قسم دا الله په ذات پر روایت کې راځي مالک ابن عوف وی دا ذکر می شروع کړ وی بیبي می شروع کړ وی یو درې ورځې پس ور اوټه د شپې وی چې د شپې وروتم چې مې وکتل خپل بچی سالم می ولاړ دی او وسرا سلويخ خان ولاړ دی وی موته چې بچی دا څنګه وی راته وی چې بابا کافرانو بوتلم او راله پتوق باندې په یو مضبوطه رسید لاسونه شاته وتړل خبر راله وتړلې او خان واغشتل پته نه لګی درې ورځې مخکې قدرتی تور باندې د شپې ګورم چې زما د لاسونم د چا د شان پرانستل او د قشان په لور شمو چې مې قتل ټول کافرانو دلی وی را روان شم وی هغه خپل اوخانو پسې ګرځیدم هغه سلورو پسې وی چې هغه مې را روان کړل پسې سلوي خوخان نورم را روان شم وی دغه چل الله سره شو نیر دواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک وی دو خبرو لراغله یو خو مې بچی سره الله غیبی امداد وکړه نو پدې تعالی راغلی ما چې دا څنګه غیبی امداد شو رسول الله مبارک وته دا ټول کمال د لا حول ولا قوه الا بالله دا داغه د برکت او الله رل داغه سلور خانو په زیبان یو په لز درکل سلوي غیر له درکل و یا رسول الله دا خان زما د پاره څنګه دي و استاد پاره مال غنیمت دی د مور په څنګه حلال دي د قشن باندې حلال دي نو الله بچی واپس کو داغه په ډبل او پتربل او په لز سند ولا میار ذات والا دا ټول مشکلات الله رب العالمین د دې د برکت الله رب العالمین حل کوي رونو دا یو لوی کیمیا الله موږ لرا کړی دا من بدبخت یو موږ ځان الله ته ندی نږدې کړی ګینه چې ستاسو ژوندۍ څومره مشکلات دي رونو الله رب العالمین به د دې د برکت حل کوي عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې زیات ذکر د لا حول ولا قوه الا بالله کوا په موته چې رسول الله د دې په فایده سوي دا فایده ډیره ناشنا ده وی د دې په فایده دا وی چې څوک لا حول ولا قوه الا بالله زیات وی نو چې کوم نعمتونه الله ورکړي دي تر د مرګ پورې دا نعمت په الله د نوانه باقاعده په مستند او حدیث دا روایت دغه دي چې څومره نعمتونه ورو د ټولو نه لوی نعمت زموږ د پاره شي دا صحت دی صحت ډیر لوی نعمت دی وګونه دي سترګه دا خوله دا لاسونه دي خپې دي ډیر خلک شته په وګونو کار دي ډیر خلک شته په سترګو لاندې دي نظر د شوګر د وجې لاړ شي نظر د شي د شوګر د وجې ډیر خلک داسې دي فالج زده شي لاسونه کار نه کوي لاسونه یو لوی نعمت دی تپوس دا غوینه او کده فالج زده نه وکا خپې یو لوی نعمت دی تپوس دا هغه شل خلکو نه وکا د قشان د بدن دا زلو دا ګردي دا ټول یو لوی نعمت دی رونو د دې نعمت د بقا د پاره د دوانو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هر یو حدیث حواله د هر یو حدیث اغه نمبر دا مې باقاعده نوٹ کړی دی بعض خلک بیا تاسو کوي را سری دي نو رسول الله مبارک وای چې تاسو څومره نعمتونه دي کو بدنی نعمتونه دي او کو مالی نعمتونه دي مال الله خلق له ور کړی دي ډیر خلک داسې وي مال ول الله ور کړی وي غریبي به الله راوړي امتحان دی مصیبت به الله راولي دشمنی به الله راولي امن یو نعمت ورکړي دشمنی په راشي د کور یو نعمت ورکړي کور ته لاړ شي د دولت یو نعمت ورکړي دولت ته لاړ شي رسول الله مبارک وای کو مالی نعمتونه دي او کو جانی نعمتونه دي چې سو کوئی خدای پاک دې له بقاور کی د لا حول ولا قوه الا بالله زیات ذکر کوي او شپږم نمبر دا چې د انسان په دې بدن کې الله رب العالمین یو قدرتی قوت واچي عبادت ته به شوق زیاتی مزدوریت ته به شوق زیاتی ستلکیږي بنا قوت به زیاتی دام رسول الله مبارک ویلي دي زمونږ د دین علما تیر شوي دي ابن تیمیه رحمت الله شیخ الاسلام هغه وی اگر چې دا روایت اسرائیلی دی اسرائیلی روایت دی ته وی چې يهودو د نصارو علما ویلي خو نبی علیہ السلام د دغه اسرائیلی روایت او د اسرائیلو قصص متعلق فرمایلی دي چې د دې تکذیب مکوي او تصدیق مکوي مداوای چې دا دروغ دی او مداوای چې دا رښتیا دي بس په دې باندې غلي پاتې شي نو هغه تفسیر قرطبي کې یو روایت نقل کړی دی وایي چې الله رب العالمین د دې عرش د پاره او چتولو د پاره فرشتي پیدا کړې فرشتي پیدا کړې
چې پرشتي پیدا کړي نو الله ته وی زمونږ څه ډیوټي وي نو الله رب العالمین ورته ستاسو ډیوټي بدایي چې زما د عرش په تاسو نیولي نو پرشتي په لغزان شو و یا رسول الله یا الله ستا شان ستا مقام ستا مرتبه دا خو ډېره لویه ده او عرش خدایه تا دومره عرش په موږ نیسو څنګه د دې طاقت په موږ کې څنګه راځي دا خو زموږ د وس نه بار ده ځکه د الله عرش ډېر لوی دی وسع کرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم د دې نه مخکې چې دا کوم آیات الکرسي کې آیات الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم من ذا الذي يشفع عنده الا يعلم ما بين ايديهم ولا يحيطون بشيء من علم الله ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض دا الله چې کوم کرسي ده دا غي کرسي متعلق علما وایي علما چې دا وواله زمکه او دا وواله زمکه او دا کائنات راوالي او دا الله د عرش د کرسي مخې ته کېدی کنه نو دا سیدا لکه د دې ټولي دنیا مخې ته چې د مسور دانه کې خوله دا سیدا دی هغه حیثیت د الله عرش نو خدای ستا عرش په موږ څنګه اوچتو دا طاقت ممکن نشته نو یا الله وتوي چې دا طاقت پتا سو کې راشي و یا الله په سب ذریعہ باندې راشي و تاسو لا حول ولا قوه الا بالله زیات وای د دې د برکت بس تاسو بدن کې طاقت راځي نو ورو د دنیا او د عقبا دغه د پاره موږ له الله یو زبردست کیمیا را کړی دا او چې بعض الفاظ سره یو ځای کې لکه ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کله تاسو د کور نه وځئ کله د کور نه وځئ نو تاسو دا سوایه دا وایه بسم الله توکلت علی الله وایو پسې لا حول ولا قوه الا بالله بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله دا په حدیث مستندو کې دا روایت راغلی دی چې کله سړی د کور نه وځي او دا دعا وایي کنه نو یا الله وتوي چې قد کفیتا حسبک قد کفیتا وهدیتا واقیتا وره چې کله ته د کور نه راوځې کنه نو یا الله رضی چې حسبک قد هدیتا وکفیتا واقیتا کافی شو استاد لپاره الله زګر زوسه الله بتا سری وکفیتا استا کفالت با الله کوي کفالت په ماشو دا خو په مستند او حدیثو کې راغلي دي وی الله وتداوي چې قد کفیتا وهدیتا او ساره رهنمایي بم زکوم چې کله دا دعا وی کنه تا نه به بار ګناه نه کیږي رهنمایي به الله کوي الله وی تا ما ته ځان روسپاره واقیتا او چې څومره شیطانی وسوسې دي څومره د شیطان د طرف نه څومره د دشمن د طرف نه دا څومره وسوسې دي د دشمن حملې دي الله وی د دې لپاره زه کافي شم حسبک استاد لپاره زه کافي ما استاد کفالت لپاره استاد هدایت لپاره استاد حفاظت لپاره سدي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله دا خو په مستند او حدیثو کې دي نورونو تاسو چې کله روزه دا پورنه دا وایي ان شاء الله حادثه بنوي ان شاء الله وتعالى د دشمن د طرف نه به محفوظي اوای دې کې دا دعا کې دا کمال سدي علما وی دا لا حول ولا قوه کمال دا کې کمال دی بلونو بیماری راځي بیماری او د ټولو نه خطرناک بیماری هغه جنون ده دی ونتوم دی د ټولو نه خطرناک بیماری هغه جزام دی جزام یو داسې بیماری ده چې په بدن دی ولګي دا بدن به دی لقي دا بدن به داسې شي چې وبلې بشي لکه موجوده وخت کې به تاسو د دې تعبیر ورکم د کینسر د انسان بدن ختم شي او څلور دریم نمبر لونتوبه څلور لون شي کنه چې پیدایشي لون وي هغه ساغس گزاره کیږي خو چې کله ته روغ یو لون شي کنه دا ډیره زیاته بیا ګرانه او بیا د ټولو نه خطرناک بیماری څلورم نمبر فالج دی په مستند احادیثو کې دا خبر راغلی ده په مستند احادیثو کې چې څوک د سار د مانځنه پس سبحان الله العظیم وبحمده وایي سبحان الله العظیم وبحمده لا حول ولا قوه الا بالله وایي کنه الله رب العالمین به د دې سلور والو بیمارونو محفوظ کړي د دې سلور والو بیمارونو به الله محفوظ دغه شانرو یو سړی دی دا په مستند احادیثو کې راغلی ده او د شپې را پاسې ده او دس نه دی را پاسې بلکې یا او دس را پاسې ده او دس ماتي لا یا اثر را پاسې د ټیم ګوري یا اثر را پاسې د په بل لا خوري یا را پاسې د پکی بن شو دا کټ نه دی پاسې دري بخاری شریف کې حدیث دی دا حدیث مستند کتاب دی او دی را پاسې د دوی چې یرا ټیم یو کته وخونه دوی چې دوی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او د دینه پسې بيوي وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا دوه کلمې وي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له درځي
او سبحان الله والحمد لله دا درې کلمې وي او د دینه پس دوی چې خدایا اللهم اغفر لي خدایا مو بخي اللهم اغفر لي والدي خدای پلار مور مې وبخي خدای بچی مې وبخي قسم ته خدای رسول الله مبارک وي الله د دې د کلمات البرکت د مغفرت الله وکي نور چې د څه دعاګانې دغه وخت وغوښتي دا په مستند او حدیثو کې راغلي دا د څه د برکت علماء وي دا لا حول ولا قوه الا بالله د برکت نو دا د خپل زندګۍ معمول وګرځوي معنا ته اوس ګوره معنا ته اسې خو پکې دومره کمال نه دی کنه وی چې کله انسان وی چې لا حول ولا قوه الا بالله صرف دې پورې دی هل علي العظیم کو دی وسر یو ځل مو یم خیر دی خو صرف لا حول ولا قوه الا بالله نو رسول الله مبارک وی چې کله بنده وی چې لا حول ولا قوه الا بالله لکه تاسو ټول وایي لا حول ولا قوه الا بالله وی الله وتوي چې اسلم عبدي وی الله دا بنده زما څومره فرمان بردار دی وستسلم او دې د ځان ما ته حواله ک د ځان سرندر ک تاسو جو سرندر وای ځان ما ته حواله ک نو چې زما فرمان بردار شو ما ته ځان حواله ک نو زه خو هغه ذات چې د مې پګېټه کې د انسان حفاظت کوم په اور کې د انسان حفاظت کوم د چړې د لاندې د انسان حفاظت کوم ولې د داسې حفاظت زه نه کوم د ما ته ځان حواله ک او د زما فرمان برداري وکړه دا ولی کمال پکې دا دی لا حول ولا قوه الا بالله معنا څه دی زده کې لا حول حول څه ته وایي حول وایي بدلېدو ته او قوت طاقت ته وایي عبد الله ابن مسعود او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې معنا دا کوي چې خدای پاک د ګنا نه بچ کېدل د ګنا نه ځان ساتل د ګنا نه الحق کېدل ګنا پر خودل او عبادت او نیکی کول خدای ستا د ذات نه علاوه د طاقت علاوه نشي کېدی زکو بچ کېږم هم خدایا د ګنا نه ستا پنوم او زکو نن دی منزل عالم دی او دس لر عالم دی جمیل عالم عبادت کوم خدایا د ستا د فضل نه علاوه بل کی نو نیکی خدای ستا د علاوه ستا د طاقت نه علاوه نکی او خدای پاک د ګنا نه ستا د وجه ستا د ذات د وجه بل ما څوک نشي بچ کولی نو دا الله ته ځان سپارل دي الله خپل مشکل کوشا حاجت روا ګرځول دي لا حول ولا قوه ولا ما دا معنا هم کړی دا چې خدایا د دې بیمارۍ نه صحت راکول او په دې صحت باندې دوام راوستل خدای ستانه علاوه بل نکیږي خدای پاک دا بچي راکول او دا بچي خدای نه راکول ستانه علاوه بل ذات نشته نو خدای اولاد را راکې خدای دا مشکل می حل کې پلان کې کار می وکړي رونو دا ټول د الله رب العالمین سره یو نظر او نیاز دی الله سره یو جوړه ده رونو دا الله خاطر وکړي کلی یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارکي ذکر دی دا رسول الله مبارک خودون کې ذکر دی مو خو لګیایو د خپل یو خبره پکې ده ادا ده چې دی اسکار سره به یقین د الله په ذات کامل ساته یو بداوی د الله په ذات پستاسو او زموږ یقین کاملی چې دا ګور رسول الله مبارک ویلی دی علیه السلام مبارک ویلی دی نو د او چاو د الله د طرفنا نو ویلم رښتون کې ذات دی او وتخولم رښتون کې ذات دی نو چې رسول الله مبارک یو خبرو کې هغه کې بس څنګه دروغ راځي زما په دې کامل یقین دی ان شاء الله زما د دنیا چې څومره مشکلات به حل کړي نو کامل یقین بساته بل به سره 15 والا وخت موږ کوي او بل به په پابندۍ سره کوي پابندۍ سره نورونو چې د دنیا څومره حاجتونه دي زره ته د الله په ذات باندې قسم خورم چې څه قسمه جرم وای او تاسو حاجت نو شو څه قسمه مشکلات تاسو حل نشو تاسو لاسو زما کوي وای د دین لوی خبره بل نشته خو یقین سره به وای او محکم به وای او د غیر الله نه بزان ګورل لرکوي دا نه چې دغه جعلی پیرانو پسې ګرځي جعلی تعویذګرو پسې ګرځي چې هغه تاسو نه ایمان ملي او تاسو نه پیسې ملي دا شی باندې کوي نه به زیارتونو لځي پیران صاحبان هغوی سره تعلق ساتل دا خو زمونږ علماو لکه څنګه چې په موږ مونځ او دس او دا نور دغه فرض دي دغه شان بیعت سلوک دا کومه طریقې چې دا بالکل لازم دي خو دا د دې لپاره نه چې دا د دې لپاره چې زما جسمانی علاج ډاکټران کی زما روحانی علاج زما د حسد زما د بغض زما د کینې زما د کبر علاج اندکه سره دي ځکه د دې نیکانو په صحبت باندې الله سړي د کبر نه ساتي الله رب العالمین دا حسد نه ساتي بغضونو نه ساتي ذکر زیات شي لکه زبرته یو مثال لنډ وې مې لنډ ته به دا څنګه نو لنډ مثال یې وره تاسو مخې ته دي تاسو ټول الحمدلله جمعې مو زراغلی او جمعې مو زراله
نه موږ نیکان یو نه د نیکۍ هغه دغه کوو خو چونکې دا ځای مبارک دی دا منبر مبارک دی او دا بیان د رسول الله مبارک طریقه ده نو ګوره یو نیک صحبت کې کېناستې د لا حول ولا قوة الا بالله کمالات مولیدل دا تاسو ته په څه باندې میلو شو په نیک صحبت باندې د علماو سره په ناسته باندې نو دی علماو پیرانو صاحبانو مشایخو سره نسبت ساتل دا د دې دپاره چې زما الله رب العالمین تسکین قلب د روح هغه تسکین وکړي هغه پاکوالی وکړي تزکیه د نفس راشي الحمدلله موږ په خپله زه د الله ډېر شکر ادا کوم چې موږ د یو کامل پیر الحمدلله مریدان څه کوي چې هغه خلافت یې را کړی دی د شفیق الامه حضرت مولانا محمد عزیز الرحمن هزاروي رحمه الله مریدان یو ښکلې تعلق ورسره ساتو خو دا خو په دې وجه نه چې زه به پیر لازم او دوی به مالې تعویضونه کوي هغه به پیسې دي په دې دغه مه کوئ نو دا جعلي پیران لګیا دي زموږ نه ایمان هم والي او زموږ نه پیسې هم والي دغه شان لګیا دي خلک دې خبرونو پسې ځي غیر الله نه لګیا دي صدې لګي کانی ویني زر په ځان راکاږي دغه شان په قبرونو صدې کوي رونو قبرونو له پدې نسبت چې زما مشکل حل کوي زه مخبري ته نه منې کوما او په دې نیت زه چې دا د الله رب العالمین بندګانو دوی موږ نه مخکې لاړل موږ ورپسې یو څنګه چې رسول الله مبارک دا کړی نو مکمل اعتماد به د الله په ذات ساتي ته ګوره چې الله رب العالمین ستا د دنیا ستا د عقبا ستا د زندګۍ څومره ضرورتونه دي انشاءالله به پوره کوي دا زما پوخ یقین دی چې رسول الله مبارک سوي دا بالکل رښتیا وي نو ستا د جنت دپاره ستا د دنیا چې څومره مشکلات دي انشاءالله حل کوي څومره به وایې نو علماو د هغې تعداد دا ښولی دی چې کم دغه دی چې کم از کم 1500 کرتې دروازې وایې لا حول ولا قوة الا بالله یرونو زما په خیال 15 منټه به انشاءالله نه لګي ګینې نهایت 10 منټه او د دې د برکت څومره نعمتونه الله تعالی درکوي څومره د مشکلات حل کوي څومره مشکلات چې راشي زه ته یو طریقه ښیم داسې چلو کې چونکې تاسو زما مقتدیان هم یې ستاسو موږ سره مینه هم ده ځکه د نورو جوماتونو کې د لرې لرې ځای نه خلک راځي هغه لنډن جوماتونه پرېږدي سره ده چې زموږ مونځ هم لیټي خو تاسو راځئ موږ سره مینه ده زموږ هم د سره مینه ده زموږ هم د سره محبت دی موږ هم وایو چې تاسو یو څه زه راته د الله په ذات قسم خورم تاسو به انشاءالله وایې په څه طریقه به وایې چې کوم وخت د نفلو دی لکه د سار د اشراق نه پس تر د مازدیګر د مونځه پورې او د ماښام د مونځ نه راواله تر د سار د مونځه پورې دا کوم د نوافلو ټیم دی 2 رکعاته نفل د خپل حاجت لپاره روزانه کوئ او دغې نفلو پسې 1500 کراتې دا وایي زره تاسو 40 ورځې دا عمل وکړئ په 40مه ورځ ما ته ووایه اول خو به دې 40 ورځو کې خامخا کار کېږي د دې نه به دې مخکې چې څه حاجات دي چې هغه د ممکنه دي او د شریعت مطابق دي دا نه چې د غلا دپاره زه ورته وایې چې استاد ما خو هغه ذکر وکړه هغه غلا خو مې ونه کړه نو د غلا دپاره راته نه یادوم د دوکې دپاره نه یادوم د خپلو شریز حاجتونه دي د هغې دپاره تاسو دا وکړئ 40 ورځې کې ګورئ چې څه حاجت هم وي چې څه حاجت هم وي خو مقدمي هم وي خو دغه شان غریبي وي خو دغه شان دشمني طرف کبي وي خو اولاد هم نه وي چې څه حاجت ضرورتونه وي په دغې طریقې وکړئ روزانه 2 رکعاته صلات حاجت ورپسې 1500 کرته انشاءالله وایې به که نه سوچ مې وکړئ زه نه کلکه وعده علم کلکه چې را سره بیا وایې کلکه وعده کو را سره کوې خو رانه بیا وعده علم او که کلکه وعده را سره نه کوې بس بیا پرېږدمه چې موږ به روزانه 1500 کرتې لا حول ولا قوة الا بالله وایو وعده ده انشاءالله کم سړي چې وعده د هغه لاس اوچت کړي چې د کوم وعده نه د هغوی لاس مې اوچتوي انشاءالله وتعالی تاسو ګورئ چې الله به د دنیا او د آخرت مشکلات حل کوي بعضې زمونږ دا مسافرونه دي او په دې کیمرو په ذریعه باندې او د دې شیشې په ذریعه باندې هغوی هم دا بیان نه اوري او هغې مسافرو ته ډېر زیات مشکلات دي او یقین وکړئ چې په مسافرو زه ډېر زیات خفه کېږم وطنونه یې پرېښي دي بچي یې پرېښي دي نو د چا د مزدورو مشکلات دي د چا د کپیلانو سره پیسې بندي شوي د چا څه دقې مزدورو والا ته او دقې چې کوم مسافر دي ته وایم چې تاسو چونکې مسافر یې نو تاسو بداویر لږ زیات کوئ کم از کم زر کرته تاسو لا حول ولا قوة الا بالله وایې انشاءالله چې ستاسو څومره مشکلات دي خو کورني مشکلات دي خو د ویزو مشکلات دي خو د کپیلانو سره د پیسو مشکلات دي انشاءالله د دې منبر نه قسم خورم چې مسافر وروڼو ستاسو ټول مشکلات به الله رب العالمین حل کوي تجربه به انشاءالله وکړئ نو انشاءالله د دې به ورد موږ زیات کوو دا د الله د طرف نه یو عطیه ده یو خو د الله سره ربط دی د الله ته ځان ورسپارل دي الله د هر څه مشکل کوشو حاجت روا ګرځول دي بل د الله رب العالمین ذکر دی خدای پاک موږ او تاسو ټولو له د ذکر الله کلی توفیق را نصیب کی او الله دې زموږ په خولې باندې هر وخت دغه مبارک ذکر چې لا حول ولا قوة الا بالله دی الله دې
جاری او ساری وساتي لک شانته مخکې درود وایه د دینه او لک شانته رستو وایه تاسو تجربو کې تجربه د رسول الله په حدیث څوک نه کوي خدا صرف د تسکین قلب د اطمینان قلب هغه یو حق الیقین او یو عین الیقین د عین الیقین د پر راته چې تاسو ان شاء الله تجربه کې تاسو به دې تجربه کې الله رب العالمین کامیابی الله دې مونږ او تاسو ټول له توفیق را نصیب کړي دعا کې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي ول رحم او فضل او کرم را باندې وکړي او د دې لا حول ولا قوه الا بالله چې څومره هغه فیدی دي دنیوي او اخروی الله مونږ ټول ته را نصیب کړي او زنانو تم دا وېما چې دا وایي سړی په 10 کې ویل شي او بیا 10 کې ویل شي او سړی په هر حالت کې ویل شي حتی تر دې پورې د آداب خلاف ته یعنی سړی په لوی بیا 10 کې ویل شي لا حول ولا قوه الا بالله په لوی بس نو کو زنانو ته شرعي عذر می پکې ویل شي د دې د وجه زنانه دم دا په ځان باندې لازم وګرځي پکې دا عذر کو نو د عذر په حالت